علم خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن دغه شان ته د کونډو خیال ساتي. نو دغه سکول ته رالو ډېر یتیمان پکې دي، خو یو یتیمه بچی چې هغه یسیر هم ده او یتیم هم ده. الحمدلله زمونږ نه ورته څه میلو شو، دغه میډم ووایي او دغه میډم نه به دا تپوس کوو چې دې ژوند څنګه روان دي، څه به وایي. دا ماشومه چې ده د دې نه مور پلار شته، نه یې وروڼه خویندې شته. دا تر اوسه روسیږي د دې د کپړو، د دې د کتابونو، د دې د خوراک، د دې داسې دارو درمنغې خپلو بچو لوکې خپل بچیندانې کړي دي، خو دې لوکې دې ته ډېره زیاته ګرانه ده. موږ وایو چې الف خان صاحب دوی مطلب د اختر د جامو دپاره ورکړي، وایي چې دوی له اختر کپړې واخلي. خو زه وایم چې داسې دوی سره سګرغو کړي چې دې له مکمل لکه د کپړو داسې نور سره انتظام وکړي چې دا ماشوم تعلیم هم ښه طریقې سره وکړي. دلته موږ سره 20 ماشومان دي، یتیمانان دي. نو هغوی نه مور شته نه پلار شته، بې اسره دي. او څپلۍ اختر له وسه سر او اختر را روان دي چې چا سره هغوی اوسېږي نه، هغوی خپل ماشومان بچي دي، خپل ځان نه هر څوک دي، خو دې ماشومان نه هر څوک دي. نو موږ سره تاسو تپوس کوئ چې اختر لم څپلۍ جامې اغوستې؟ او جیول موږ ته تپوس کوو، موږ به له خپل سایډ هم هر څه ورکوو، ځکه چې یتیمانان ماشومان دي، د هر سړي خپل غریبي ده. سکول خو ورکوي، الف خان شیرپور څه ورکوي چې هلته ورکړو ماشومان له؟ او جی الف خان شیرپور نن ورکړو ماشومې له پیسې د اختر دپاره چې هغه ځان له د اختر کپړې پیزار هر څه خپل ضرورت برابر کړي. ته ما ته ووایه چې تاسو ورسره خبرې کوئ چې بچي ستا ځان له کپړې پیزار اغوستي، څه وایي؟ هغوی خو دا خبره کوي چې لکه مونږ ځان له لاسه نه دي اغوستي، نه کپړې شته نه پیزار شته. نو صحیح، نه کپړې شته نه پیزار شته. الف خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن به انشاءالله دا کوي. تاسو راسره تعاون وکړئ، مننه، خوشحاله.